منګه تک پسوکو د ازغیو کوو د مکه غیږه د ګلاب کې غواړو نو تو د خپل رفتار ته وګوره اگر تا ته ترتیب راوې تا ته سخت رااله تا ته بل سرال خو که مقصد آخري د دې ټیټ وي نو بیا د طاقت دو محنت منډه ترله دا صحیح اگر که د دنیا کار دی نیت کې پکې صحیح دی اخلاص او که چېرته دا محنت هم غلط نتیجه مې چې کومه مرتب کېږي هغه هم غلطه نو بیا دنیا دې هم تباه ده او آخرت دې هم تباه ده یا دنیا به د ظاهري اعتبار سره د ګوام نه ټیټ شي نو چې کوم د هغې خواږه دي یا به درته نصیب نه شي د دې وجې په دې دنیا کې په دې کې چې ژوند دی رسول الله صلی الله علیه وسلم مختلفې طریقې احکامات ښودلي د ژوند د تېرولو طریقې ښودلې ده د ژوند یو اړخ یې مونږ ته ښودلی دی د خلکو سره به په معاشره کې څنګه ژوند تېرې دا یې راته ښودلي من جمله د هغې نه یو حدیث کې راځي دغه یو حدیث درته به زه نن وګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم تا ته په یو حدیث کې حالانکې ځکه شانبدا مختلف احادیثو کې مختلف څیزونه راغلي خو ته وګوره څومره ښکلې د معاشرې انتخاب ستا دپاره کوي او څومره ښکلې تا ته یو لار ښیي په یو حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من نفس قربة من قرب الدنیا وی هغه چا چې نرکو یو مصیبت د مصیبتونو د دنیا من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنیا یو بنده د بل مسلمان نه یا بل حدیث کې راځي من نفس عن مؤمن د یو مسلمان بنده نه د دنیا څه تکلیف لري د دنیا څه مصیبت قربت غم ته پیدا شي څه مصیبت غم یې ترې لرې کړو نفس الله عنه قربت یوم القیامه الله رب العزت به د ده نه د آخرت غم لري تاسو ګورئ دنیا کې په چا باندې غم او مصیبت راغی تا دا هغه نه هغه لرې کړو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دغې بنده نه به الله د آخرت غم لرې کړي دا د معاشرې ته وګوره څومره ښه اصول یې تا ته چې په معاشره کې وخت تېروي ژوند تېروي نو د خلکو نه به مصیبت لرې کې نه چې مصیبت به ورکې اوس موږ تاسو وګورئ دا بیزو هغه هم دی چې هر یو پکې ګوته وي زیاتی یې ورله چې چا باندې ډېر سخته وي تکلیف وي مصیبت وي غم وي من یې ورله زیاتو حالانکې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تا د چا مصیبت لرې کړو الله به ستا نه د آخرت مصیبت لري بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی من یسر علی معسر یسره الله وی چا چې اسانتیا راوسته په یو تندسته باندې الله به په ده باندې اسانتیا راولي د قیامت د ورځې دنیا کې بچا انسان دی حالات د انسان دا مختلف کیږي تاسو خپل انسان دی ژوند دی ګیرې سپینې دي دغه مشران دي د مختلفو حالاتو نه سړی راتېري کله بچی ډېر غریب وي پلار ډېر غریب وي هغه چېرته ګاډۍ اوچوي چېرته چې دی نو سوټي د چا اوچتوي چېرته چې دی د چا چې دی مزدوري کوي چا محنت کوي بل څه خو په سخته مال راوړونکي زوی پې بیا مزې کوي کله تاسو خپله وینې لیدلي دي زموږ نه تجربه په دې بابت کې زیاته ده مشران وي هغه په سختۍ لا خپل ژوند تېري کړي خو کشر یې بیا په راحت کړي یا کله انسان دی کله څه راځي کله څه راځي کله څه راځي نو چا چې سختی
تنگدستی د یو انسان نه لرې کړله د دنیا، نو الله رب العزت په آخرت کې دله چې دی نو څه ورکړي؟ اسانتیا ورکړي. نو ته وګوره چې ما او تا آخرت کې اسانتیا را ده. د آخرت اسانتیا څه ده؟ جنت دی. د آخرت اسانتیا سره د الله رب العزت دیدار دی. د آخرت اسانتیا سره د ګناهونو معافي ده. د آخرت اسانتیا سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم دیدار دی په خوشحالۍ کې. د آخرت اسانتیا سره د پولیس ورات په پول باندې تېرېدل دي. د آخرت اسانتیا سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم نزدېکت او قربت دی. د هغوی خوشحالېدل دي، د هغوی د لاسونه مبارکې اوبه څښل دي. نو ګوره ما درته ووایي صرف یو حدیث درته نن ویم. تاسو معاشرې سره وګوره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته څنګه ښکلي اصول ښیي. لومبنی څه؟ لومبنی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د یو بنده نه مصیبت لري که د دنیا، الله رب العزت به د ده نه د آخرت غم او مصیبت لري کي. دویم تا چې کله په یو مؤمن مسلمان باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اسانتیا راوستله، الله رب العزت به تا باندې آخرت یا تنگدسته باندې په یو تنگدسته د اسانتیا راوسته، الله به آخرت کې تا اسانتیا درکړي. درېمه خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ومن ستر مسلما ستره الله عنه یوم القیامه. او کوم بنده چې په یو مؤمن مسلمان باندې پرده واچوله، کوم بنده چې په یو مؤمن مسلمان باندې په یو انسان باندې پرده واچوله، الله رب العزت په د قیامت په ورځ په د پرده واچوي. تاسو وګورئ موږ په معاشره کې ګرځو خامخا سترګې دي کولو. موږ د روس یو کس لاسفر تېر شوی دی مشر پخواني، هغه وایي دنیا کې چې ژوند تېرې نو دوه خبرې کوي. یو دنیا کې چې ژوند تېرې نو سترګې ړندې که او غوږونه کاڼه که ژبه ګونګه که نو ته به ژوند تېر کړي. او یو خبره کوي بله وایي که چېرته یو سړی وایي چې زه مقصد او مراد ته ورسم، زه د یو مقصد حاصل کړم او دې په لاره ځي او هر چا خبرو ته ودرېږي او هغه له جواب ورکړي نو دی به خپل مقصد ته ونه رسېږي. وایي د ده مثال داسې دی لکه مسافر په لاره روان دی او سپي ورپسې غپارې کوي، نو چې دی هر سپي پسې کان لولي نو دی به خپل مقصد ته ونه رسي. نو په دنیا کې دا انسان چې دی داسې خو نه ده چې دی به د خلکو نه لرې وي، خلکو سره به ژوند تېرې، وخت به تېرې، ستا به کاروبار راځي، ستا به چېرته د پلار رشته وي، چېرته به د رور رشته وي، چېرته به د ملګرتیا رشته وي، چېرته به د کلیوالۍ رشته وي، چېرته به د قام رشته وي، چېرته به د ملک رشته وي، چېرته به د مسلمانۍ رشته وي. یوه چېرته به چې هېڅ مسلمان هم نه او ملک هم نه د انسانیت څه رشته به دي، د چا سره به دې څه واسطه راځي. نو په دې دنیا کې به ژوند دا د سړیتوب تېری، خلکو سره به ښه ژوند تېری، نو په دې کې به کله په تا باندې د خلکو رازونه راښکاره کېږي. خلک وایي رحمان بابا پسې منسوب دی یو شعر، وایي د زړه حال به څه وایي د یار ته نه وایي رحمانه که د هغه یار به یار بل وي او تا به رسوا کړي که څه کیسه. نو د هر چا څه ناڅه ملګري وي داسې نه شي کېدو چې د چا هېڅ ملګري نه وي نو بس دا بیا هېڅ هم نه دی. بابا د شاه منصور صاحب وی چې ملګریا د چا به څوک نه څوک وي، ها ملګری به وي، شاګرد به وي، پیر به وي، مرید به وي، او چې د چا هېڅوک هم نه وي نو دا نه سړی دی، دا ډوسه سړی نه دی. په معاشره کې دا ډوسه کردار نشته، دا ډوسه کار نشته، هېڅ شی نه دی په معاشره کې، رول کردار نشته، نو بس دا هېڅ هم یا هغه مشهوره خبره ده یو بوډۍ ژړل نو چا ورته ووي چې هغې ولې ژاړي بچې مې مړ شو. نو هغې ورته وي چې ها بچې دې څنګه سړی؟ وایي بچې څنګه سړی خو نه د چا د ښې او نه د چا د بدې.
ناغه چای ورته چاټې چې هغه ورته بیا ښه شوه چې مړ شو دې غواړو څه سړی نه نو د څه خو به یې که څه ژوند خو به تېروې نو کله چې ته ژوند تېروې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا تا ته اصول ښودي چې د خلکو نه به مصیبت غم اوچتې د خلکو باندې تندرستي راله ته به هغه له وسعت ورکې هغه سره به په طریقه چلېږي اخلاص به ورسره کې کله به ورسره قرض کې معامله کې چې دی نو لږ صبر کې کله به ورسره په داسې کاروبار کې بل څه کې لږ به هغه له وسعت ورکې دریم کله معاشره ده د چا به پرده وي د چا به څه وي د چا به څه وي انسان د مختلف حالات راځي کله انسان خپل هم ګناهګار نه وي کله بچی ګناهګار شي کله رور ګناهګار شي کله عامه معاشره چې دی دا اوس د چا په عزت باندې سربنه کوي د هغې د وجې د هغه عزت خوا دې خوا شي نو ته به د هغه دغه عزت نور تار نه کوې ته به کوشش کوې چې د ده د عزت نور بچو شي بله خبره ورپسې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي وایي تر څو پورې چې دا بنده د بل مؤمن بنده امداد کوي نو الله رب العزت هم د ده په امداد کې دې ورسره امداد کوي الله چې کله کومه پورې دا مؤمن او دا بنده د یو بل بنده دې څه کوي د هغه امداد کوي د الله امداد هم د سره نو بیا به ستا دا سوال هم بې ځایه شي چې پلانکي سره مې وکړو هغه ونه منل پلانکي سره مې دا چل وکړو هغه دا وکړو نه ګوره تا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اجتماعي زندګي ښیي چې ته به د خلکو سره راشه درشه کې د خلکو سره به راکړه ورکړه کې د خلکو سره به وخت تېروي نو په دې اصولو باندې چلېږه پرده اچوه په انسان باندې د انسان سره په هغه تندرستي راله هغه سره ودرېږه په هغه سخته راله هغه سره ودرېږه په هغه پرده واچوه او د هغه امداد کوه چې ته د هغه امداد کوې الله رب العزت به ستا امداد کوي او چې الله ستا امداد کوي نو دې ته حاجت نشته چې پلانکي ستا احسان ومنو او که ونه منه الله وایي ان احسنتم لانفسکم که ته څه ښه کړې نو د خپل ځان دپاره کې د خدای دپاره نه کې خدای ته بې څه نه میلاوېږي بل بنده ته تا ته به د هغې صله میلاوېږي الله وایي ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا چې ته د نیکۍ اراده کې د آخرت اراده کې د هغې دپاره تګ او دو کوي محنت کوي کوشش کوي نو الله وی دا عمل دې ضایع کوم نه دا په نزد زما قابل قبول دی اوچت اجر او ثواب به درکوم نو موږ دې د مسلمانانو سره په سخته کې پکار دی هغه سره ودرېږو د هغه ستر پرده وساتو د هغه سره امداد وکړو د هغه ته دا مخصوصه کړو چې او زه هغه ملګری زه هغه مسلمان یم زه هغه انسان یم چې په سخته کې تا سره ولاړ یم الله دې راله توفیق راکړي